زه ایز ا ډیپټي ډسټرکټ ایجوکیشن افیسر تاسو مخې ته ولاړم او چونکې میډل سکول نه چې د دې ډایرکټ مطلب دا دی د دې هیډ ما نو دا یو ټورنمنټ زمونږ منعقد شو چې په دې کې ټوټل 60 ټیمونو حصہ اخیستې وه په دې کې کم 56 ټیمان چې دا زموږ ګورنمنټ میډل سکولز د طرفو او کم 4 ټیمان چې دا زمونږ د پرایویټ سکول د طرفو نو دا چې دې کې زموږ سره مختلف قسمه گیمونه ماینر گیمز هم میجرز گیم هم انډور گیم هم آؤٹ ډور گیمز هم د دې سره سره په دې کې ادبي مقابله قرات نعت شریف تقریری مقابله کویز دا ټول سیزنو تقسیم انعامات کوم انعقاد شو دا په ګورنمنت میډل سکول مرغزار کې د کم ایگزیکټیو کمیټي چې د سپورتس جناب سلیم صاحب او جناب حبیب الله خان په سرکردګۍ کې وشوه او کم وینر سټوډنټ چې هغه ته موږ ټراپیانې ورکړي هغه ته موږ انعامونه ورکړل موږ پن ډېر زی کم دی او اوس هم ډېر سکولونو ته زموږ اماونټ پاتې دی موږ پن ایله په خوارو به رسو نه پوره کېږي او موږ ډیپټي صاحب ته دا کوو چې موږ ته په دې څه کې ښه ناڅه موږ ته دغه راکړي چې موږ میډل سکول ته سپورټ سامان موږ ته مهیا شي ولې میډل سکول سره سامان نه او موږ ډېر په مشکله باندې دې لپاره سپورټ سامان دو او ډېر په دغه باندې خو موږ وایو چې دوی که څه ناڅه موږ سره په کال دا موږ سره هیلپ کوي زموږ سکول به په دې کې زیات سوالي او زیات په کامیاب شي. Youth is the building block of a nation. Youth is the powerhouse of a nation. Youth is the engine of a nation. Youth is the fate changer of a nation. کوم واړه چې د گیم نه کوي نو دوی له پکار دي چې گیم وکړي په دې کې د یو فزیکل ایجوکیشن هم دی او دغه شانتي واړه په دې کې دغه هم لکه فټنس پکې راشي واړو کې ټیلنټ هم راشي نو گیم کول ضروري دی.